السلام علیکم. نن سبا بیا د اسرائیل ایجنټي او د اسرائیل ډرامه شروع شوې ده. دا ولې شروع شوه؟ دا په دې باندې شروع شوه چې حکومت په عمران خان باندې 200 اف آی آر وکړي او بیا مغه ناکامه دي ځکه چې داغه بیانیه، داغه ایمانداری، داغه د وطن سره مینه د هر ماشوم، غټ، زنانه، بوډا، ځوان داغه زړه ته رسېدلې ده. او په دې اکله د پی ډي ایم د نااهله حکومت انتهایی پریشانه دی او د دوی ته پوه نه دي چې د عمران خان له به شکست څنګه ورکو. نو کله په جعلي کیسونه د توشاخانه جوړي، کله القادر ټرست جوړي چې ټول ټوس شي، نو بیا یو نوې بیانیه جوړي. د اسرائیل ته زه ویم چې هغوی په 75 سال کې داسې بیان ولې ورکو. د دې یو بیک ګراوند دی. د اسرائیل جوړېده چې دی کو تاسو وګورئ نو پای کې څه مسلمانان ملکونه هم شامل وو. کله چې خلافت عثمانیه خلاف سعودي حکومت، د سعودي بن سعود خاندان، دا به ډیرو خلکو ته نه پته، هغوی به وایي چې دا اعتراض به کوي چې جی دا خو موږ ته تاریخ کې نه و پته. انګریزانو چې کله د خلافت عثمانیه خلاف برپور سازشونه کول، په هغې سازشونو کې ورسره د سعودي عرب د سعود خاندان پوره لاس و. او چې کله هغوی ته په دویم جنګ عظیم کې شکست وشو ځکه چې ترکی او جاپان د جرمني مرګستیا کړې وه، نو په هغې کې دا وه د سعود خاندان په دې اقتدار ته راغلی و چې انګلینډ ورته ویلي چې موږ به دلته کې د اسرائیل یهودیانو له ملک جوړو او تاسو به په دې کې رضامند یې، اعتراض به نه کوئ. د هغې نه دې شروعات شوي وو. بیا چې کله پاکستان جوړېدو نو زموږ بابای قوم قائد اعظم بابا ویلي چې څو پورې فلسطینیانو ته د خپل علیحده وطن حق نه ملاو شوی، موږ به اسرائیل نه تسلیمو. او په دنیا کې د 200 نه سیوا ملکونه دي، صرف د پاکستان په پاسپورت باندې یو فکره غټه غټه لیکلي کړي چې دا پاسپورت د فلسطین دپاره نه دی ویلل. بیا داس چلو شو چې عمران خان کله اقتدار ته راغی، نو عمران خان نه په امریکا کې تپوس وکړو. نو هغه وایي چې زموږ خو ډېر واضح موقف دی چې څو پورې فلسطینیانو ته یو آزاد خپل مملکت نه میلاو شوی، موږ به اسرائیل نه تسلیمو. تاسو ته خیال نن سبا د حامد میر یو ویډیو کلیپ ډیر وایرل دی. هغه وایي چې په 2019 کې په عمران خان باندې ډیر زیات پریشر و. کله چې سعودي عرب ورسره تعلقات بحال کړه، دوبۍ ورسره بحال کړه، یو ای ورسره بحال کړه، نو په ده باندې د طاقتورو حلقو د خلکو او طرفه ډیر پریشر و چې ته د اسرائیل تسلیم کا. خو د ټوټل انکار وکړو او دغه د عمران خان د لرکولو یو وجه وه. بیا پکې نور ډیر شیزونه راله چې د مسلم لیگ نون په دور کې مولانا اجمل قادری چې کوم د مولانا فضل الرحمن صاحب ملګری و، هغوی یو وفد خفیه دوره باندې لیږلی و چې په کم کې د مولانا صاحب رضامندي شامل وه. او دا زه الزام نه لګوم، دا تاسو لاړ شئ په انټرنیټ باندې مولانا اجمل قادری دوره روس دوره اسرائیل ورکې، نو تاسو ته به ټول ډیټیل راشي او ورته په خپله وایي چې زه تللی وم او دوی لیږلی وم. نو ادوی کړو چې زمونږ ورسره حالات معمول شي. بیا چې کله رژیم چینج شو نو د پی ټي وي یو صحافي دی احمد قریشي چې د طاقتورو حلقو سره هم ډیر نږدې دی او د نواز شریف دی او زرداری دی سره هم نږدې تعلق دی. احمد قریشي یو پرایویټ ان جی او په پلیټ فارم باندې تلو او د اسرائیل نه چې داغه تصویرونه رااله نو دلته ډیره هنګامه شوه، خو د حکومتي حلقو کې بالکل خاموشي وه. دا اوس چې کله اسرائیل بیان ورکړی، د دې پس منظر دا دی چې په 75 سال کې به پاکستان یو سترانګ موقف و د دوه خلکو خلاف. یو د کشمیریانو باندې چې کم شدیدترین ظلم کیږي، انساني حقوق خلاف ورزي، د هغې به همیشه د هندوستان مخالفت کو. او یو د فلسطینیانو باندې چې کم اسرائیل شدید ظلم کوي، انساني حقوق خلاف ورزي کوي، نو پاکستان به په یو ان او په هر عالمی فورم کې د اسرائیل مذمت کو. خو چې دې پیرې کله مذمت وکړو نو اسرائیل ورته دا وی چې تاسو مونږ ته باندې سره الزام لګوئ. د رژیم چینج نه پس چې په پاکستان کې د انساني حقوق کم بد حال دی، چې امنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان کې ډېر بد حال دی، انټرنیشنل ارګنایزیشن وایي چې ډېر بد حال دی، د
پریس فریډم سوسایټیز چې دي اټول وایي چې په میډیا باندې سنسرشپ دی ته خبره نشي کولی کني سبا دی واقعي ارشد شریف کې زموږ مخې ته دی عمران ریاض کې مخې ته دی کم صحافي بل ورځ یو سوال کړی دی د وزیر اعظم نه او په هغه وایي چې په یو غنټه کې زه نوکرۍ نه فارغ کړم دومره سخت سنسرشپ دی نو اسرائیل ورته وایي چې تاسو زموږ د انساني حقوق څنګه په موږ الزام لګوئ تاسو خپل ملک ډېر بد حال دی دغسې توس په هندوستان هم دا الزام نشي لګولی چې یاره په کشمیر کې مونږ هغوی ظلم کوي ځکه ستا د پاکستان خپل حالات ډېر زیات کمزوري دي او یورپی یونین غونته درته وي کو چې تاسو د انساني حقوق د خلاف ورزیانې او ملیټري کوډ کوي نو کېدی شي چې تاسو جی اس پی پلس سټیټس چې دی دی باندې مونږ نظرثاني وکړو نو د دې بیان بیک ګراوند دا عمران خان ورته ډټ کې ولاړ دی او جنرال باجوا باره کې حامد میر او صابر شاکر وایي چې کله به بریفینګ کې مونږ سوو نو دوی به وي چې یاره کو د مونږ د تعلقات ښه شي نو ښه به یې ډېره او چې کله مونږ وزیر اعظم عمران خان له رالو نو هغه به وي چې ابسولوټلی ناټ امید لرم تاسو به کانسپټ کلیر شوي د خلکو په پروپیګنډې کې مه راځئ یو حقیقي لیډر دی چې د ټولو مافیا ته ولاړ دی او دغه د دوی سره خوف دی کو چېرې دی بیا راغی نو بیا به څه کوي کمنټ په لازمنو کې چې ستاسو ذهنونو نه سوالونه ووتل او کو نه څه پاتې دي سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته